شبي برأت چې موږ ته شوقه درو سبا د اتوار شپه ده او د اتوار په ورځ باندې په کار دي چې روزه ونیول شي مصحف خبره ده ځکه پیغمبر علیه السلام په دې میاشت کې ډېر زیات روزې نیولې د رمضان نه علاوه په نورو ثابت کړ چې په یو میاشت کې هم دونه ډېرې روزې نه نیولې او په دې میاشت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې دومره عبادتونه به وکړل چې د حضور سلام مخفي مبارک وپړسېدلې نو زه په خپه شوم به چې د الله رسول الله خدای تعالی بخنه کړې د الله تعالی د اوچت مقامونه درکړي ته بیا ولې ځان دونه ډېر ستړی کوي چې مخفي مبارک وپړسېدلې پیغمبر علیه السلام راته وفرمایل چې ای عائشه چې ماته خدای تعالی بخنه کړې د خدای تعالی دونه اوچت مقامونه راکړي نو ساخو خنه چې د خدای تعالی شکر ادا کوم بیا ته حضور علیه السلام وفرمایل چې دا تاسو چې دا کوم شپه دا شپه ده چې په دې شپه کې روان کال کې چې څومره ماشومان پیدا کیږي ټول په دې شپه کې لیکل کیږي او چې څومره خلک مړ کیږي په دې شپه کې لیکل کیږي او په دې کې رزقونه د خلکو نازلېږي او په دې کې د خلکو عملونه د الٰه العالمین درته خيږي او دا شان بل حدیث شریف راځي پیغمبر علیه السلام فرمای چې په دې شپه باندې 300 دروازې د رحمت الٰه العالمین کولاوي کړي او الٰه العالمین خلکو ته بخنه کوي مګر صرف جادوګر سړی ته او کوډګر ته شرابي سړی ته او سودخور ته او زناکار سړی ته الله تعالی د 15 قسمه کسانو ته بخنه نه کوي چې تر څو پر دې توبه نه ایستي بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای ما اسمان طرف ته وکتل نو د اتو جنتونو دروازې کولاوي اولنی جنت په دروازه باندې فرشته او هغه به د आवाज کوي چې خوشخبری د خلکو د پاره چې کم پدې شو باندې نپلونه کوي دویم بم د आवाज کوي چې خوشخبری د خلکو د پاره چې کم پدې شو باندې نپلونه کوي سیدی لګي ډېری دریم دروازه باندې فرشته واغې به आवाज کوي چې خوشخبری دا غچا د پاره چې پدې شپه کې دعاګانې ډېرې زیاتې وغواړي څلورمه دروازه باندې فرشته هغه به आवाज کوي چې خوشخبری د پاره د ذاکرانو چې کم خلک پدې شپه کې ډېر ذکر کوي پنځم دروازه باندې فرشته واغې به आवाज کوي چې خوشخبری د خلکو د پاره چې کم د خدای تعالی د یری نه پدې شپه کې وجاړي شپږم دروازه باندې فرشته واغې به आवाज کوي چې خوشخبری د ټول مسلمانانو لپاره اوم دروازه باندې فرشته واغې به आवाज کوي چې څوک سوال کوونکی اشتره چې الله تعالی ول سوال قبول کړي او اتم دروازه باندې به د فرشته आवाज کولو چې آیا څوک بخنه غوښتونکی شته چې الله تعالی وته بخنه وکړي او جبرئیل علیه السلام مبارک بیا فرمایي حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې جبرئیل علیه السلام راته وی چې دا دروازې کولاوي تر د سحر پورې نو څوک او خدای تعالی په دې کې خلکو ته بخنه کوي د بنو کلب قبیله د ګډ بيزو مردا یو قبیله او ډېر ګډ بيزي ساتلې وي او چې د ګډ بيزي د بيزو د وختو په مقدار الٰه العالمین خلکو ته بخنه کوي او په دې شپه کې نفلونه کول چې کوم خاص نفلونه دي ته صلات الخير ویل کېږي سل رکعات نه پلي نو کوشش کوئ د عبادت شوقیان خلک چې کوم یې نو دغه د نفلونه وکړي دا په دې طریقې سره دي حسن بصری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا ماته تقریبا 130 صحابه کرامو دا حدیث را رسیدلی دی چې دوی به په دې شپه باندې سل رکعات نه پل کول او په هر یو رکعت کې به لس پیری قل والله احد سورت وي او چې څوک دا وایي دا نفلونه وکړي نو خدای تعالی وته او یا پیری د رحمت په نظر باندې ګوري او یا حاجتونه خدای تعالی پوره کوي او د ټولو نه کمزوري پکې دا وي چې الٰه العالمین د انسان ته بخښنه وکړي موږ ټول ګناهګار یو الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي او بل حدیث شریف د کنز العمال شریف پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک نفل کوي نو په نفلو کې په یو حرف باندې دته سل نیکۍ ملاويږي او سل ګناهونه معاف کیږي او سل درجې پورته کیږي نو رب ذوالجلال دې موږ تاسو ته عمل کول توفیق را نصیب کړي نو دا صلات الخير سل رکعات چې کم دي ته صلات الخير وایي کدا څوک کولای شي ډېر ښه کني شي کولای چې دغه 2 رکعات 2 رکعات سلو رکعات چې لګ لګ نه پر کې خامخې ټولو کوي رب ذوالجلال دې موږ تاسو ته عمل کول توفیق را نصیب کړي او دا مسله په غونې طالبین اول نمبر جلسه په نمبر 445 باندې ذکر ده والسلام